کول ولې ضروري دي؟ هغه د لپاره درې وجې ها. اوس عروض وجه تسمیه دي کې مختلف توجیهات دي چې عروض ته عروض ولې وي. نو څوک وایي چې عروض د مکې مکرمې پخوانی نوم دی، مخکنی نوم دی، او دا علم هم په مکه مکرمه کې چې کوم دی نو ملهم شوی دی. امام خلیل رحمت الله علیه وایي دی په حرم کې و او زمزم اوبه وڅښلې او د خدای پاک نه چې کوم دی دعا وکړله چې خدای پاک ته داسې علم راکړي چاته یې نه دی ورکړی. وایي د دوبیانو په محله باندې تېرېدو او کپړې وینځلې که نه، نو هغه ډبه ډبه هغې لرګدي باندې به ول د څه وایي صابوړی هغې باندې وهل، نو هغه ډبه ډبه د ځان نه بس فعولون مفاعلون دی ډېر ذهین سړی و که نه. امام خلیل رحمت الله دومره ذهین و چې د سترګو یو خاص دوایي وه داسې شی پیدا کړه چې ته سکینه کړې یو خاص دوایي وه، نو د یو طبیب به جوړول او هغه طبیب بیا وفات شو، هغه دوایي په کار شوه. نو څوک نه و چې هغه دوایي جوړه کړې دوی ما له هغه دغه راوړی هغه نګرۍ راوړی وی چې په کوم کې څه دغه ټکولې شوی دوایي چې طبیب جوړه کړې ده هغه یې بویول نو 15 سیزونه چې کوم دی نو هغه کې راویست چې دا پکې شریک دي. څه وخت پس وي دغه طبیب هغه نسخه میلاو شوه هغې کې لیکلي یو اصلي یوه نسخه چې کوم دی هغه 14 جمع کړې وي او دغه 15 په بویولو باندې ولیکل کړی دغې ټکونې او دغې دغه نه ټکوي که نه د هغې نه یې دا معلومه کړې وه یاره دومره څیزونه اجزا په دې کې مستعمل شوي. د دغې سره دلته دا علم ملهم شو که نه. زمزم اوبو کې هم دا اثر وي ماء زمزمه لما شرب له. د زمزم اوبو چې د څه لپاره تا وڅښلې بس هغه ضرورت په دې خدای پاک پوره کوي. تاسو به سواد محتمم صاحب فضل محمد محتمم صاحب رحمت الله علیه د هغې یو واقعه مشهوره ده هغه وایي چې زه په حرم شریف کې به تراویح کې ولاړم مخکې صف کې، نو واړه بول راغلو نو ډېر فکر مې پیدا کړ چې خدای پاکه زه چې اوس هلته په حرم کې تاسو څوک تلمي الله زموږ ټول بیا بوځي هلته د اودسماتې پوره تکلیف دی ځکه په حرم کې دننه خو بیت الخلاګانې نشته خو بهر ته به وځي نو چې بهر ته وځي نو کاپي او بیا هلته کې ډېر رش ومي چې بهر ته وځي او بیا ته اودسماتې کوي او بیا اودس کوي نو دغه ډېر ښه تلاوت هم کوي. هغې زما سره فکر پیدا شو چې خدای څه به کوم نو دا خبره یاده شوه چې زمزم اوبه څه دپاره وڅښې حاجت خدای پاک پوره کړي. نو وی بچه سلام څنګه امام وګرځول نو زمزم اوبه په کولرو کې پرتې نه مې اوبه وڅښل چې خدای پاک زما دا حاجت ختم کړي وړو بول وی سبا تر هغې وخته پورې ما ته واړه بول نه ورغلي بیا مې په دې نیت وڅښلې چې خدای پاک زما دا واړه بول جاري نوي واړه بول مې کولی شو. زمزم اوبه په دې څه نیت تسکیه که نه هغه حاجت خدای پاک چې کوم امام خلیل رحمت الله دغه نو یا خدا په مکه مکرمه کې ملهم شوی دی ځکه ورته عروض وایي. یا څوک وایي دا د عمان یو کلی دی عمان نه دی مسقط تاسو چې ته مسقط وایي د عمان دغلته یو کلي نوم دی عروض چې دا د امام خلیل رحمت الله علیه خپل ابایي کلی دی د پلار نیکه کلی. څوک وایي عروض په معنا الطریق الصعب سره راځي ګرانه لاره دا علم هم مشکل دی ځکه ورته عروض وایي. یا عروض وریځې ته وایي مثلا چې وریځ چې کوم دی خلکو له پیدا ورکړي باران راوړي دغه رنګه دی علم هم پیدا ځکه ورته عروض ویلی شي. څوک وایي عروض دا دغه ته وایي د دویم نمبیتي د اول نمبیتي اخري جز ته څه وایي عروض اول نمبیتي اخري جز ته عروض. نو دا تسمیة الکل باسم الجز د قبیلې نه دی هغه کل مسما کړی دی د جز په نوم باندې پوهېږې په خبره کړه ټول صورت د بقرې په نوم باندې مسمى بقره خو پکې یو واقعه ده که ټول صورت د نوم بقرې تسمیة الکل باسم الجز ورته پوه شولی په خبره باندې. یا عروض پیمانې ته وایي ما يعرض عليه الشيء او په دې باندې هم چې کوم دی نو اشعار پیش کولی شي ځکه ورته عروض وایي. نورې موږ ګڼ وجوهات شته دی تاسو له دا ډېر دي ټیک ده. نو دغې ضرورت او وجه تسمیه شوله. تعریف ځان سره ولیکئ په کار به هم شي چېرته عروض تعریف د علم العروض که نه پرون تاسو لیکلی هغه د علم القافیي و هو علم باصول يعرف بها وعلم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها صحيح أوزان الشعر وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل وما يعتريها
من الزحافات والعلل. دا تعریف د دې اصول نوم د چې داغه سره منګه صحیح اوزان د شیرو پیټن او فاسد پیټن او چې کوم هغه ته عارض کیږي چې کوم په اشعارو کې د زحافات او علل کیږي تبدیلیان به کیږي رستو زحافات او علل مستقل باب را روان دي تاسو به پیژنئ څه ته وایي. موضوع د علم العروض څه دی؟ الشعر العربي من حيث هو موزون باوزان مخصوصه. الشعر العربي من حيث هو موزون باوزان مخصوصه او غرض د علم العروض تمييز الشعر من غيره. تمييز الشعر من غيره شعر او غير الشعر کې فرق وپیژنئ. اجراش خطبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الانعام والشكر له على الالهام. الهام خو پیژنئ کنه تعلیم ته وایي زده کړه په. والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير الانام وعلى اله وصحبه السادات الاعلام. یہ سردار د ټول مخلوقات. بس ترجمه تاسو درځي کنه اگر ترجمه کو تحقیق کو نه به وخلی ها ٹھیک تا. وبعد د خطبه د حمد او صلات نرستو هذا تعلیف دا جوړ کړی شوی راغون کړی شوی دی. کافیون بعلم العروض ها بعلم العروض علمین دي یا ساکن پاتې شو راندون د اضافت توجه وګرځي ساکن لچ کسره ور حرکت ورکو د کسری ور کافیون بعلم العروض والقوافي چې په دوه علمونو د عروض او قوافیو کې دا کافي دی. والله الموفق الله توفیق ورکړي وعليه التوكل او خاص په هغه باندې زموږ برګوسه. الاول اول خبره وېدا چې فيه مقدمتان. اول علم کنه هغه ثاني والقسم الثاني دا قسم الاول دوه علمونه دي کنه. اول علم په دې کې یو مقدمه ده او بابان دوه پکې بابونه دي وخاتمه یو پکې خاتمه. توګه په خبره باندې فالمقدمه في اشياء مقدمه په اوسو سونه کې د لابد منها چې تغیر ذکر نه لابد ده بخمه خاص دکای الا به تپروست بیا په فن باندې پوي. لمبي خبره په مقدمه کې احرف التقطيع. احرف جمع د حروف ده کنه د جمع الجمع ویل حرف حروف او حروف خیرم دي خبره. حروف التقطيع التي الک تقطيع حروف ستوي هغه چې داغه نه جوړيږي اجزاء ته جوړيږي اجزاء یا دمن افاعيل تفاعيل امثله ميزان. هاګور لکه مثال په تور باندې د شعر اجزاء دي کنه فعول مفاعيل او بیا د غرنګي فعول مفاعيل دي ته اجزاء لازم لا جزء دي لازم لا جزء دي ته اجزاء وي ها افاعيل وتم وي تفاعيل وتم وي امثله وتم وي ها د غرنګي ميزان وتم وي تاسو ته څه وایي نو دیو د داج د کوم چې زونه جوړي کوم حروف په دې شپږ بهور کې چې دا د کوم حروف استعمال شوی دي په دې زونه هغه حروف ويا 10 لس حروف دي لس حروف نو دا ټول دغه جوړ شوی دي اجزاء د شپږ بهور 10 لس حروف دي يجمعها جمع کوي اخیل قولک استاد قول چې لمعت سيوبنا زمونږ توري وپړه کېدل ترجمه سره زمونږ سکار نشته. وګوره دا لام میم عین تا سین یا واو فا نون الف دا په دې شپږ بهور کې دغه ټکی جوړ شي دا اجزاء جوړ شوی دا تفاعیل ته جوړ شوی دي التفعیلی ته نسجي ګوره پس ساکن څه ته ویل شي ما عرى عن الحركه چې حرکت نه خالی ده ساکن ویني. متحرک څه ته وایي ما لم يعر عنها چې حرکت نه خالی. فمتحرك بس متحرك بعده ساكن چې دا غنه پس ساکني دې ته موږ سبب خفيف وایو كقد لك قد شو قد چې کله متحرک نه پس ساکن وي دې ته څه وایي سبب خفيف. دې ته موږ د عروض په جبه کې سبب خفيف ومتحركان چې دواړه متحرک راشي دې ته سبب ثقيل وایي كبيكا لك بيكا دې ته څه ویل شي سبب ثقيل دې ته سبب ثقيل. او ومتحركان بعدهما ساكنون چې کله دوه متحرک داخل سره شي ساکن وتد مجموع چې ته وتد مجموع لك بكم شو دې ته ویل شي وتد مجموع. او چې کله دوه متحرک هم منځ کې ساکن راشي ته څه ویل شي متحرکان بینهما ساکنون چې دوه متحرک او منځ کې ساکني مونږ ته وته د مفروق وایي لکه قام شو قامت دوه متحرک منځ کې ساکني دې ته څه ویل شي وته د مفروق فرق نه دی منځ کې ساکن هغه ځکه مفروق
ها وثلاث بعدها ساكن او دري حروف متحرك راشي او سورم ساكن راشي دته فاصله صغرا وي لك فعلت کی ګورا فاعل لام متحرك او تاسو ساکن وشله پی واربع بعدها ساكن او چې سرور ساکن راشي او تاسو متحرك راشي او داګه پس ساکن پنځم راشي ته فاصله کبرا وي لك سيشي ګورا بعض ردی فاصله صغرا او کبرا انکار ولي هغه ګوره د دې ترکیب چوکي کنه نو هغه متحرک نسيه شو دو متحرک سم ثقيل شو او بیا دو متحرک دریم ساکن داسې شو دا خو بیا رجع دي تکیږي وي او دا غرنګ دا دو متحرک دا سم ثقيل شو یو متحرک دیم ساکن د قط په سبب خفيف سبب خفيف بس لهذا منګم د فاصله صغرا او کبرا د ضرورت نشته دي تاسو په خبره باندې کوی کنه تاسو مې دا نور یاد کړئ ضروري خاجي ويجمعها ودا ټول خبرې چې تاسو ما کوم وکړي کنه سبب خفيف او ثقيل وته د مجموع او دا غرنګ مفروق فاصله صغرا او کبرا دا قول ستاره جمع کوي چې لم ارى على ظهر جبل سمكه ها او ما غنه دلی لم ارى على ظهر جبل شاد غرب باندې سمکتن میان لکه د غرب په شام باندې هم میان نه وای که خبره ته دمه سره سکار نشته خو دې وی ګور لم تکو ګور کنه سبب خفيف دي اراسي دی سبب ثقيل او علا دا وته دي مجموع دي ظهرين ظهري دي ظهرين نه ظهري ها دا وته دي مفروض دي او جبلين فاصله صدا صغرا او سمکتن صدا تاسو چې دغه ساکن نشه سمکتن کی اخر کې تنوین ساکن دی ها نون دی نور ساکن تنوین څه ویل شي نور ساکن ته وایي کې په جبلین کې ساکن نه غو په دې دغه کې مراه سمکتن وسراشه ومنها دقي اسباب او اوتادنا ها من هذا من تراجع شو دقي اسباب او اوتادنا تتالف التفاعيل دقي التفاعيل جوړي دا اجزاء تفعيلي نه دي اجزاء تفعيلي دقي اسباب او اوتادنا جوړي وهي ثمانيه او دا ټول تفعيلي چې کوم دي دا سودي اتدي غلبس کې اتدي 10 حکما په حکم کې سودي څنګه لکه ګورا قرآن ته بص یو دې فاعلات بل دې فاعلات لفظ خو یو شانت دی حکم کې فرق دی ځکه ترکیب د دې ځان لده د دې ترکیب نه زمونږ نحوي ترکیب نه ورته دا لکه څنګه سبب خفيف او ثقيل دا به جوړل شي لکه فاصله شي د سبب خفيف او علا مبتدئ مجموع تن دا سبب خفيف دی کوئی کې کنه و د دې ترکیب وکا نو فاعل دې بلا ترکیب کوي اساس شو وتدي مفروض او لا سبب خفيف او تدي سبب خفيف دا غیر ترکیب دې ترکیب کې څه دی فرق حکم ځان لده په ځان له بحرونو کې استعماليږي او کله لفظ ته وګورئ نو څه دی دا غرانګي مستفعل یو داسې لیکل شي یو ځای مستفعل دې ځان له حکم او دې ځان وایي په کنه پوهیږي ترکیب کې فرق راځي ځکه ترکیب دغه اسباب او تاسو څخه جوړای دي نه ها وښله به نو ځکه دی چې په لفظ کې اته دي او په حکم کې سودي اسنان خماسیانی دي کې دوه تفعیل دي چې ځای کې 15 حرفونه دي خماسی دي وثمانيه سباعيه او اته تفعیل چې کم دي هغه و حرفي دي سباعي و حرفي الاصول اصول چې کم دي اصول ستوي وس د دې اصطلاح ده چې دوی دا فروع د دې اصول نه جوړيږي ځکه ته اصول وي یا اصول هغه ته چې اول کې وته د مجموع راغلي تاسو په کې په خبره باندې دوه خبرې کېدلې لکه فعول دا خماسي دا وګورئ دا اصول دي ها مفاعل یا مفاعله فاعلات وته د مفروق په چول کې سره غل دي ذل وته د مفروق دا وته د مفروق ته په کوم بهر کې استعماليږي بالمضارع وایي په خبره کنه په نورو کې استعماليږي بیا واغ فروع بیا فاعلات ولیخه فاعلات ولا بني ها هغه یو ځل لیکل شي هغه وایي په خبره باندې والفروع دغه 15 شپې دغه غالبا 1 2 3 4 او 15 دا اصول دي دا باقي چې کوم دا فروع والفروع فاعل وسو تاسو ته یو خبره دا وکړه چیرې دا فروع د اصول نه راوځي نو ځکه هغه ته اصول وایي ته فروع تاسو راو باسي دا فعولن ومن فاعلون څنګه فعول د دې ترکیب وکړي ترکیب څه دی فهو وتدي مجموع
جمع سببي خفيف او دلتا دي فاعل بدش تلبوي كنا دي تركيب وش بقى سببي خفيف خفيف او جمع مؤنث ولا کا هغه الټ کړه دي غلطي ده دلته راوسته ودای خپل ته جوړ نشو لون چې ګوره دا الټه کې کنه دا به لون پعو شي لون پعو نو لون پعو چې کم ترکیب دی حق د فاعلون هم جی دلته کوئی ترکیب له اعتبار دی جی نو کته لون پعو یا که فاعلون وي خبر یو ده ځکه موږ به د شعر کې بیا ساکنه متحرک برابر ولي بس جی څه برابر ولي ساکنه متحرک ساکن ته وزن عروضی چې کم دی کنه چې ساکنه متحرک برابر ولدي کې نور څه شي نشته دی خیال کول نه چې دلته فتحه ته هم فتحه الته دي زمایل ته فتحه او چې متحرک برابر شي جی ساکنه متحرک څه شي برابر شي تاسو په خبره پوهیږئ نه پکې د حروف اصلي او چې کوم ځای دی په اعتبار سره صرف متحرک او ساکن برابر وي خاجي نو فاعلون د فاعلون راوزي او مستفعلون ها مستفعلون چې کوم دی دا مفاعلون راوزي څنګه راوزي قران کې دا به راو بس انت دي مفاعيل تركيب وکا مفا متدي مجموع مجموع جمع سبب خفيف او جمع وصل به دي خو زمون سره ده مس تب اوس کو ګوري کنه مس سبب خفيف تب سبب خفيف دواړه سبب خفيف مخکې کړي دي او د مجموعه سره کړي دي لستو کړي جوړيږي ته کنه جوړيږي جی وایګه په خبره کې ادا کرانګي بلد نه دي راوځي کما فاعلات یو سبب خفيف مخکې کا منځ کې وته د مجموعه او بیا اخر کې سره وړه سبب خفيف وګورئ تا با سبب خفيف دون سبب خفيف منځ کې علا شو کنه شو جی وایګه په خبره باندې جی دوران ها بل ته پیله زموږ سره دا متفاعل کنه نو متفاعل دام مفاعلون راوزي نال څه شي د مفاعلتون ده مفاعلتون او دلته د زموږ سره متفاعل اوس وګوره دا وته دي مجموع دی کنه جی او بیا علا دا سبب ثقيل سبب خفيف ثقيل او تن سبب خفيف نو دلته کې دا سبب ثقيل له دا سبب خفيف دی او علن متدي مجموع نو دا سبب ثقيل مخکې بوسته دی خفيف پسې لګولې دی او دا د مجموع سره وړي وایګه په کده پوي جی څه ته جوړ شوی دی متفاعلون ته جوړ شوی یا حالتون دا سره شو علتن او کنه علتن وړه کنه وای علتن مپا څه علتن مپا دا کنه څه جوړ شوی دی فاصله سورای واستله وای نه شغستله کوم کوی ناغه رجعم دي ته کیږي بیا هغه ما غستله ټیک ته مسله خو نه دی مسله صغرا کبرا ما غستله خدي د دې نه بل مروزي دا څه وکړي چې صاحب خفيف مخې ته بوزي او بیا په منځ کې وته د مجموع فاعلا او اخر کې سره وړي توکا فاعلا توکا خدا مهمله ده مهمله څه مطلب دا نه استعمالي فاعلا توکا ته جوړې دي شي خدا چونکی په د پښپاړو بهرونو کې نه ده استعمال شي ځکه ته مهمله نه به بیکار لکه اوس مهمل غونته کې مطلب څه ذکر خاونه خاجي بل زموږ سره ته فاعلات فاعلات راګه فاعل عدد څه دي مفعولات او مستفعل دي مفعولات مستفعل وليك فاعلات وتركيب څه دي فاعل وتدي مفروق ته جی وتدي مفروق او جمع سببي سببي خفيف ٹھیک شولا دلته ده مفعولات مفعولات تو ده مفعولات او ټیک ده مفعولات
نو تاسو خیال کړئ مفعول دا ګوره صحابي خفیف دي کنه جی او لاتو وته دي مبروک مبروک. لاتو څه دي دا ډوړې مخکې کړي دي دا څه کړي دي رسو کړی. دا تیرې جوړ شو جی او قبل تیرې جوړه بل مستفعلون چې کوم مستف تفعيل ګوره صحابي خفیف دي کنه دي ها او يعني نه ګوره صحابي خفیف یو وړې د مخې ته بیا پسې وته دي مبروک لګوي تفعیل او لون بیا به سره وړې دي سواء خفيف ټیک شو لکنه جی وی بشولای وی زل وته المبروقي ودا مستفعل چې کوم دی کنه دا وته المبروق ولا په خفيف يعني بحر خفيف په متصل کې استعماليږي ومنها د دقه چې کوم دینو اجزاؤنا تتالف البحور څه جوړيږي بحرونه جوړيږي دا اجزاء سره جوړيږي د اسباب او د اوصاف سره جوړيږي او ردي اجزاؤنا بیا یا تفعلون څه جوړيږي بحرونه جوړيږي ها د دې نه بحرونه جوړيږي باب اول کې چې کوم د زحافات او عبارت عن القابو کې دي په دې کې زحافات او علل بیانېږي دا چونکې لږ مشکل دی د دې نه مخکې مانوسواله غواړي تاسو د پن سره لږ مانوس شي دا کې د پرامنګ باب ثاني کې یو بحر وایو کنه نو بیا دا اسان شي